السلام علیکم دوستانو. نننۍ ویډیو د کانټریکټ په حوالې سره ده، د خرج ولم یعود په حوالې سره ده، د ترحیل په ذریعه باندې چې کم خلک لاړ شي پاکستان انډیا ته د هغې په حوالې سره ده. ویډیو به ټوله تاسو ګورئ، دومره اهمه ویډیو ده دوستانو. په دې تیره هفته کې چې د جوازاتو نه په ټویټر باندې کم سوالات شوي هغه ستاسو مخې ته ږدم. زما هم دپاره هم پکې ډېره زیاده فایده ده او ستاسو دپاره هم پکې ډېره زیاده فایده ده. د ټولو نه اولنی سوال او اهم سوال چې کوم دی دوستانو هغه د کانټریکټ په حوالې سره دی. بعض ملګري د خپلې کمپنۍ سره چې کله کانټریکټ وکړي نو په کانټریکټ کې څه وکړي چې د هغه چې کوم بیسک سیلري هغه تقریبا 1500 وي. دی په کانټریکټ کې څه ولیکي، دته مندوب یا کمپنۍ والده ته وایي چې یاره ته موږ تا سره 500 ریال ته سیلري ولیکه، په دا کې 800 ریال ولیکه. دی چې کله 800 ریال په کانټریکټ کې ولیکي نو چې کله به د اینډ اف سروس وخت راشي یو لکه داسې شی وي هلک کیس وکړو هغه سیلري وه د هغه 2500 ټیک شوه. د په کانټریکټ کې په قوا کې د کانټریکټ و لکه په سیسټم کې دغه ته پته لګي وزارت الموارد البشريه او لیبر چې کوم وزارت دغه ته پته لګي دغه سیلري و 800 ریال. نو کمپنۍ ورته وایي چې بای مونږ خو تعالی د 800 ریال په حساب سره اینډ اف سروس درکو، تاسو زموږ سره نور حساب نه کېږي. دی ورته وایي چې بای زما خو سیلري 2500 ده، څنګه تاسو ماله 800 ریال حساب سره اینډ اف سروس راکوئ؟ نو بای دی خو تلته اوس پړ دی ځکه چې په کانټریکټ کې د 800 ریال لیکلي دي. نو ذهن شاید نور خبره چې ذهن به جنګې په دې وخت کې چې ستا کلم ته کانټریکټ کوي نو خپله پوره سیلري به لیکي. ادروایز که ته پوره سیلري نه لیکي نو په قانون په هر څه کې ورته پړي. د دې وجې نه دوستانو زمونږ اسلام مونږ ته دا خبره کوي چې تاسو کله معاملات کوئ نو هغه ولیکئ په صحیح طریقې سره، دروغ پکې مه لیکئ. نو لہذا چې ورونو چې تاسو کلم د خپلې کمپنۍ سره کانټریکټ کوئ نو چې دا خبره په ذهن کې کېږي دا تاسو ته معلوم وي چې زما سیلري څومره ده، کم کانټریکټ ما کړی د څه ټیم پورې زما کانټریکټ دی، آیا ما ته زما په میاشت کې زما څومره چوټي به ما ته میلاویږي، په کال کې به ما ته څومره چوټي میلاویږي، د آنې جانې ټیکټ، دا ټولې خبرې به په کانټریکټ کې خامخا لیکئ، ورنه ستاسو به په دې کې نقصان یو خبره شو دوستانو. دویمه چې کوم سوال شو د جوازات نه د خرج ولم یعود په حوالې سره، یعنی چې کوم ملګري په چوټۍ باندې لاړ شي هغه واپس رانشي. ویډیو دوستانو ټوله وګورئ او په یوټیوب باندې زما ټولې ویډیوګانې تاسو ګورئ، نو ځکه چې ټولې ویډیوګانې زما اوږدې نو هغه په یوټیوب باندې زه اپلوډ کوم. او چینل ضرور سبسکرایب کړئ دوستانو ځکه چې تاسو ته داسې ویډیوګانو به تاسو ته زما په چینل باندې ملاویږي. او دا بیل ایکانو سره ضرور ووهئ، دوستانو سره ویډیو شیر کړئ. خرج ولم یعود په حوالې سره دوستانو جوازات جواب ورکو. هغه یو کس سوال کړی چې کم کسان په چوټۍ باندې لاړه او هغه وخت مقرره باندې رانله نو د چوټۍ دا ټیم به پکې نه شماري او د چوټۍ نه پس به 3 کاله به خپل کمپلیټ کړي او بیا به د 3 کالو نه پس بیا په هر ویزه باندې راتلی شي. البته استثناء حاصله ده دته که دا د پرانی لکه د دې زړې کمپنۍ یا د منشي په زړې ویزه باندې دی راځي نو په هغې باندې راتلی شي، لیکن سم هغسې کمپنۍ به وي او هغسې مؤسسه به وي په هغې باندې راتلی شي. ټیک شو دوستانو، دا خو یو خبره شوه. درېیمه خبره چې کوم د دوستانو یو کس سوال کړی چې کم خلک په ترحیل په ذریعه باندې هغه لاړ شي ډیپورټ شي نو آیا هغه واپس راتلی شي که نه؟ نو جوازات هغې له جواب ورکو چې کم کسان په په ترحیل باندې لاړه هغه نهاییاً بیا په ورک ویزه باندې سعودي عرب ته نشي راتلی. ها البته په عمرې او په حج ویزه باندې راتلی شي. ټیک شو دوستانو، ویډیو ټوله وګوره چې تاسو په لفظ باندې پوهېږم. ټیک دوستانو، یعنی په حج او عمره باندې راتلی شي. څلورم چې کوم سوال دوستانو د اقامه تمدید په حوالې سره چې یو کس سوال کړی چې ګورنمنټ چې کوم اعلان کړی خادم الحرمین الشریفین حفظه الله چې کوم اعلان کړی د هغې مطابق زمونږ خروج او د اوسه پورې سیوا نه شوې. زه تاسو ته هم دوستانو ما یو ملګري ما ته میسج وکړو، هغه ما ته عمر بای ماله زما چوټي دپاره لږ پیسې جمع کړه. هغه چې ما کله پیسې جمع کړه هغه کفیل هغه چوټي سیوا کوله نو د هغه په سیسټم کې ایرر راتلو، سیسټم کې څه مسله وه. دې په حوالې سره دوستانو زمونږ چې کوم امبیسډر دی هغه هم د امیګریشن والو سره یعنی جوازات والو سره په دې باره کې خبره کړې وه. نو هغه هم تم دا جواب میلاو شو دی چې په سیسټم کې لږه مسله ده چې څنګه دا مسله ختم شي انشاءالله. نو د کم کسانو چې اقامې نه دي تمدید شوي نو د ګورنمنټ د اعلان مطابق به انشاءالله د ټولو اقامې تمدید شي. دا د دې هفتې په څو سوالونو دوستانو تاسو مخې ته ما کېښوده. انشاءالله دوستانو تاسو به دې نه فایده اخیستي. خو نننی چې زما کم اهم او امپورټنټ دغه دوستانو د کانټریکټ په حوالې سره دا خبره په ذهن کې کېده. انشاءالله په دې خبره باندې عمل وکړئ، انشاءالله ستاسو به پکې فایده وي. دوستانو انشاءالله ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو ستاسو خوښ وي دوستانو لایک هم کوئ
او زما د یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوئ او ویډیو د فیدې دپاره د خپلو ملګرو سره شیر هم کوئ. جزاک الله خیر.